دا د انډیا یو فلم دی چې دای فلم ریلیز کېدو حواله سره د انډیا چې کوم علما دی غي هم های کورټ لتلی دی او های کورټ کې دا درخواست درکړه چې دا فلم د په انډیا کې نه ریلیز کیږي د کې زمونږ د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې ګستاخی شوی دا او د مسلمانانو په کې ډیره غټه بدنامي شوی دا. اوس دا فلم چې کوم دی او د پور فایلز کنهیا لال مرډر د دې فلم نوم چې کوم دی فل نوم دا دی او د پور فایلز کنهیا لال مرډر. کنهیا لال چې کوم دی دا په انډیا کې راجستان کې یو ټیلر وجي دا ټیلر د څه چل کړو چې د مرډر بیا مسلمانانو کړو د داسې څه ګستاخی کړي و چې د بیا مسلمانانو په 2022 کې وجلو. مکمل سيناریو در سره شریکوم په د باندې اوس د انډیا چې کوم فلم انډستری دا ای په دې سټوري باندې فلم جوړ کړی دی چې پکې د مسلمانانو بدنامي کړي دا چې پکې زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان پشان کې ګستاخی هم کړی دا. مکمل ډیټیل سره په الف نواله تر یې پورې A to Z ډیټیل سره مو په یوم نو ویډیو خپل هم مکمل او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. او د پور فایلز د دې فلم نوم دی او کنهیا لال مرډر. کنهیا لال چې کوم دی دا په راجستان کې یو ټیلر وجي په 2022 کې د داسې چل کړو چې هغه ټایم د هغه چې کوم سېنیټر دی د هغه د دغه یو د سینوم د نومي د ما د ذهن نه وته د انډیا چې کوم پرایم منسٹر دی د هغه د پارټي د بی جے پی پارټي چې کوم دی د هغه ترجمان نورپور شرما دا څه چل کړو چې هغه د خوږ نبی په شان کې ګستاخی کړي واغ الفاظ د ویډیو کې نه دهراول غواړم. نو هغه دغه حمایت کې دی ټیلر دا کنهیا لال چې کوم دی د ټیلر دغه په حمایت کې بیان جاری کړو چې دا خو د ډیر ښه کړی دي. نو بیا چې کوم دوه کسانو دوه مسلمانانو چې هغه دی او وجلو جی باقاعده غي بیا ویډیو هم جاری کړ چې د مونږ وجلې په دې وجه مو وجلې دی چې د یو توهین زمونږ د خوږ نبی توهین کولو والا سات ور کړی دی د دغه بیان چې کوم دی دوباره په سوشل میډیا شیر کړی دی. نو په دې وجه باندې دی مونږ وجلې وجي. نو اوس دغه چې کوم د هغه قتل چې کوم د قتل چې چا کړو نو هغه کسانو پارټي چې کوم دغه هم په های کورټ کې دا دغه کړی چې دا فلم بند ریلیز کیږي ځکه هغه کې خو مکمل ګناګار مسلمانان خول دي چې مسلمانان غلطه کوي مسلمانانو غلطه کړی دا او باقاعده سکه چې دا هند چې کم علما کرام دي دا هند د جمعیت علما هند چې کم دی غي په هم های کورټ لتل دي. مخکې په ډیټیل سره خبر اوږي عدالت کې ملزم محمد جاوید چې کوم دی هغه عدالت کې درخواست ورکړو چې دا فلم دی منشي. دینه علاوه عدالت وایي چې د دې قتل ملزمانو موقف ته هم وړل شي. د قتل کې چې کوم ملزمان دي هغه د هم عدالت ته پیش شي د هم خپل موقف وایي چې دا فلم دی ریلیز کړل شي یا د بی ګناه دي یا نه دی بی ګناه لکه مطلب دا غي بیان پکې هم راولي په دغه قتل کې چې کوم دوه کسانو حق کنهیا لال ټیلر په 2022 کې محمد ریاض او محمد غوث چې کوم دی هغه وجلو جی. کنهیا لال د انډیا سیاسی پارټي بی جے پی ترجمان نورپور شرما په حمایت کې پوسټ کړو. نورپور شرما زموږ د خوږ نبی محمد صلی الله علیه و وسلم په بارا کې څه بکواس کړو داغه په وجه کنهیا لال قتل شوی دی چې تا ولې مطلب دغه مسلمانانو وی چې دې سړی هم د کنهیا لال چې کوم دی ترجمانی کړی دا دغه حمایت کړی دی جی. جمعیت علماء هند چې کوم دی غي هم د دې فلم ریلیز کېدو خلاف دي. جمعیت علماء هند صدر مولانا ارشد مدنی ویلي دي چې په دې فلم کې د نورپور شرما هغه بیان هم شامل دی کوم کې چې هغه د موږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم توهین کړی دی جی. او دې فلم کې د مسلمانانو بدنامولو کوشش هم شوی دی. جمعیت علماء هند هم د دې فلم خلاف های کورټ کې درخواست دایر کړی دی جی. دې فلم کې عمر هر څه دوباره ریپیټ شوی دی په کم کې چې الریډي 2022 کې مسلمانانو دغه ګستاخ چې وجلې نو هغه هر څه دوباره په دې فلم کې ریپیټ شوی دی. مطلب مکمل سټوري په دې فلم کې او د پور کنهیا لال ټیلر چې کوم د مرډر دا پوره دغه فلم دی نو په دې کې پوره دغه ټیلر به خولي بیا به دغه رنگ دا چې کوم د نورپور شرما دی د بیان به پکې خولي بیا به ټیلر پوسټ کړي خامخا مکمل هر څه چې کوم دی هغه فلم بند کړی دي. نو مسلمانان وایي چې دا فلم بند ریلیز کیږي چونکه په 11 جولای باندې به دا فلم ریلیز کېدو نن 18 تاریخ ته های کورټ هم په دې فلم باندې سټیر اشتری دا څومره هم فلم کې د کار کولو والا خلک دي مطلب چې کوم فلم سټاران دي کوم ډایرکټرز د فلم جوړولو والا هغه هم عدالت ته تل چې عدالت
عدالت ته ویلي چې موږ سره خو فلم سنسر بورډ سرټیفیکیټ شته دی ته ولې موږ د فلم ریلیز کولو نه مونږ کې موږ سره خو ډاکومنټیشن هر څه برابر دي. عدالت ورله ویلي دي چې صبر وکړه په دې باندې په ملک فسادیت جوړیږي په دې باندې ملک د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ یو بل کلیش راتلی شي. نو عدالت په دې فلم باندې سټیر ایشتلې د عدالت وایي چې دا هر څه بیانونه ریکارډ کوي متعلقه عدالت ته لیکلي های کورټ چې کوم دی هغې متعلقه عدالت ته لیکلي دي چې هلته هر څه ریکارډ کوي هغې نه پس په های کورټ د دې فلم حوالې سره خپله فیصله جاری کوي چې آیا دا فلم د ریلیز کړی شي که نه. مطلب په دې فلم کې ښه کلیام زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده. ګستاخي په ریل کې شوې وه چې د هغې بیا بدل مسلمانانو وایستو ګستاخ ټیلر چې کوم چونکې دغه چې کوم د بی جے پی پارټۍ چې کوم سیاسي ترجمانو دله به کېدی شي دغه مسلمانان رسېدی نه شو ځکه غټ لیډر به چېرته به پټ شوي چېرته به داسې خلک خو بیا دې خلکو خو بیا ټیکانې ډېرې وي نو دله به رسېدی نه شو. نو دغه ټیلر چې کوم دی د حمایت کې بیان جاری کړی او پوسټ یې کړی نو دغه ټیلر له خو رسېدی شو. نو دغه ټیلر نه مطلب دغه هم یو قسم له ټیلر هم یو قسم له زموږ د خوږ نبي توهین کړی و. نو بس دغه مسلمانان دله ورورسېد او دغه ټیلر چې کوم دی وجلی و جي. نو اوس دغه ټول هر څه دوباره په د فلم کې ریپیټ شوي دي. نو ځکه علماء هند چې کوم دی هم وایي چې دا فلم د ریلیز نه کړل شي. علماء هند چې کوم مشران دی هم های کورټ له ورغلي دي. نو خیر په دې ویډیو کې د فلم حواله سره دا مکمل اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.